ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ بیاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو په چوپړ کې یم. نن ورځې درس موضوع مو 11 ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط د ازموزز اهمیت، فعاله لیږدونه، اګزوسایټوزز او همدارنګه ضیایي ترکیب دی. په دې ټولو باندې به په تفصیل سره بحث کوو. لومړی راځو د ازموزس اهمیت ته یا د ازموز د عملیې اهمیت ته. په تیر درس کې مونږ د ازموز عملیه تعریف کړې وه. مونږ ویلي چې ازموز عملیه چې کوم دی دا یو غیر فعاله لیږدونه ده او په دې کې چې کوم دی د رقیق محیط څخه غلیظ محیط ته د سالوینټ یا د حل کیدونکې د حل کوونکې مادې انتقال ته څه ویل کیږي؟ ازموزس ویل کیږي. یعنې د یو نیمه قابل نفوذ پردې څخه د رقیق محیط څخه غلیظ محیط ته د مایع انتقال د ازموز څخه عبارت دی. مونږ په دې ډول تعریف کړی یا مو داسې تعریف کړی چې ازموز عملیه د هغه عملیې څخه عبارت دی چې په هغې کې د هایپوټانیک محلول څخه هایپورټانیک محلول ته د مایع انتقال څخه څه دی؟ عبارت ده. ازموز اهمیت څه شی دی؟ د دې اهمیت په دې کې دی اول د ستوماتا د سوریو خلاصېدل او بندېدل. ستوماتا سوري چې کوم دی چې په پاڼو کې موجود دي او د پاڼې څخه د ټرانسپایریشن عملیه یا د اوبو د تبخیر عملیه د دې په واسطه باندې صورت نیسي. دغه سوري چې کوم دی دا د ازموز د عملیې په واسطه باندې څنګه بندېږي؟ ګوره سټوماټا سوري چې کوم دی که چېرته دا یو د سټوماټا جوړښت ته موږ وګورو نو سټوماټا داسې جوړښت لري چې په دواړو خواو کې د ګارډ سیل پراته دي یا هغه حجرات پراته دي چې هغه دغه سټوماټا سوري څنګه کې ساتي. نو دغه ګارډ حجرات چې کوم دي ګارډ حجرات دې ته پوټاشیم داخلیږي. دواړو طرفونو ته څه داخلیږي؟ پوټاشیم. کله چې پوټاشیم داخل شي نو ګورې بهرنی محیط چې کوم دی دا څنګه کیږي؟ دا رقیق پاتې کیږي او داخل کې محیط څنګه شو؟ غلیظ شو. نو د رقیق محیط څخه غلیظ محیط ته باید اوبه څنګه شي؟ انتقال شي. نو دلته نه دغه اوبه څنګه کیږي؟ دا دغه حجراتو ته داخلیږي. کله چې د حجراتو ته دغه اوبه داخلیږي نو په نتیجه کې دا حجرات دایروي شکل غوره کوي، پړسیږي. د پړسېدلو په صورت کې دغه د سټوماټا چې کوم دی دا څنګه کوي؟ دا کش کوي او بالاخره دغه د سټوماټا د سوریو د خلاصېدلو باعث ګرځي چې دا د چا پورې اړه لري؟ دا د ازموز اهمیت دی. دویم، میموزه نبات کې په میموزه نبات کې د پاڼو د حرکت سبب ګرځي. میموزه یو ډول نبات دی چې هغې ته کله مونږ ګوتې وروړو، ټچ میناټ مومنټ چې ورته وایي. نو کله چې ورته ګوتې وروړې نو د ګوتو او وروړلو په نتیجه کې دغه پاڼې څنګه کېږي؟ راغونډېږي. نو د دې پاڼو په اخرنۍ برخه کې که دا مثال مونږ د دې نبات پاڼه ونیسو، دلته کې یو ساختمان دی ته ویل کېږي پلوینس. دغه پلوینس څخه د دې ټچ په واسطه کې د پلوینس څخه دغه اوبه څنګه کېږي؟ ووځي. کله چې دې څخه دغه اوبه ووځي اګزو ازموز شو که نه. مونږ ویلې ازموز چې دی یو د حجرې داخل ته اوبه دي دا چې د انډو ازموز دی، یو چې د حجرې څخه وتل دي دا اګزو ازموز دی. کله چې دغه اوبه ووځي دغه پاڼه څنګه کېږي؟ راځوړندېږي، راغونډېږي او بالاخره څنګه کې هغه خپل حرکت ترسره کوي. نو او که چېرته بیرته دغه حرکت له منځه لاړ شي، بیرته دغه پلوینس ته اوبه داخلیږي نو د رقیق محیط څخه اوبه څنګه کېږي؟ پلوینس ته داخلیږي او بیرته پاڼه څنګه کېږي؟ اوچتېږي. دریم چې کوم دی د اوبو حرکت په نبات کې، د اوبو جذب او حرکت په نبات کې دا د ازموز عملیې په واسطه کېږي. د ریښې په داخل کې چې کوم محیط ته دا غلیظ دی او کله چې اوبو ته دا ریښه داخلیږي نو هغه اوبه چې دی رقیق محیط دی، د هغې څخه اوبه د ریښې په واسطه باندې اخیستل کېږي او بالاخره دغه د مالیکولونو د یو بل سره د ارتباط په نتیجه کې د اوبه د ریښې نه بالاخره پاڼې ته رسیږي. یعنې هم د اوبو جذب او هم د اوبو انتقال دواړه د چا وظیفه ده؟ دا د ازموز عملیې وظیفه ده. او څلورمه وظیفه، آخري وظیفه چې ده سیډ جرمینیشن. کله چې یو تخم موږ په پټي کې وکرو دغه د تخم زرغونېدلو کې څه برخه اخلي؟ په دې کې هم ازموز عملیې برخه اخلي. ګوره یو تخم چې دی که دا یو تخم شي نو دا بهرنی چې دی یو پوښ دی، یو کور لري. د دغه پوښ د ماتېدلو لپاره دغه اوبه څنګه کېږي؟ د حجرې داخل ته ځي. کله چې حجرې ته دغه اوبه داخلیږي، داخلېدو په نتیجه کې په دې کې یو درز پیدا کېږي او د درز په نتیجه کې دې کې چې کوم سیډ دی دا څنګه کېږي؟ دا بهر ته راوځي او بالاخره په یو نبات باندې څنګه کېږي؟ بدلېږي چې ته چې ویل کېږي سیډ جرمینیشن. نو په دغه څلورو
اهمیتونه لري دغه ازموز عملیه. یو چې د ستوماتا خلاصېدل بندېدل، دویم میموزه د پاڼو حرکت او دریم چې دی په نبات کې د اوبو جذب او حرکت او همدارنګه د تخم زرغونېدل. یعنې په دغه څلور مهم اهمیتونه د ازموز عملیې پورې اړه لري. راځو اکټیو ټرانسپورټ ته. په تیر درس کې مو لوستي چې ټرانسپورټ په دوه ډوله دی، یو پیسیو ټرانسپورټ یا غیر فعال لیږدونه ده او بل چې دی اکټیو ټرانسپورټ یا فعاله لیږدونه ده. هلته مو تعریف هم د دې کړی چې اکټیو ټرانسپورټ هغه ټرانسپورټ څخه عبارت دی چې په هغې کې انرژي په مصرف باندې رسیږي، یعنې د انرژۍ د مصرف په اساس باندې دغه مواد له یو محیط څخه بل محیط ته انتقالیږي. خو په دې کې غلظت مطرح نه دی. کیدای شي چې غلظت په یو طرف کې کم وي، په بل طرف کې زیات وي، خو د یو ټیټ غلظت څخه لوړ غلظت ته کیدای شي مواد څنګه شي دا د انرژۍ په واسطه باندې انتقال شي. موږ ویلو چې دا یو تیز ټرانسپورټ دی، یعنې فاسټ موومنټ دی، په تیزۍ سره ترسره کیږي. دغه اکټیو ټرانسپورټ چې کوم دی دا بیا موږ سره په دوه ډوله دی. ستاسې په کتاب کې دوه ډولونه راغستي دي چې یو یې انډوسایټوزس دی، انډوسایټوزس، او بل ایکزوسایټوزس دی. انډوسایټوزس ته ویل کېږي د حجرې داخل ته د غټو مالیکولونو داخلېدل، که هغه مایع وي او که هغه څنګه وي جامد وي. که چېرته جامد یا سالډ وي، جامد که جامد مالیکولونه د حجرې داخل ته ځي نو دې ته چې ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي فیګوسایټوزس، فیګوسایټوزس. یا ورته د حجرې خوراک سیل ایټینګ ورته هم ویل کېږي. او که چېرته مایع داخلیږي یا لیکویډ دې ته بیا چې ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي پینوسایټوزس یا پاینوسایټوزس. یا ورته یو بل نوم هم تاسې ورکولی شئ، سیل ډرینکینګ هم ورته ویل کېږي. نو دغه دواړه مرحلې چې کوم دي دا چې دا په انډوسایټوزس کې راځي. انډوسایټوزس څنګه صورت نیسي؟ حجروي غشا یو څه ژوروالی پیدا کوي او د ژوروالي په نتیجه کې یو ویزیکل جوړیږي او دغه ویزیکل څنګه کېږي داخلي. که مثال دا حجروي غشا شي، داخل چې د حجره ده دا یو حجروي غشا شوه، نو دا دلته کې د یو مادې سره مخامخ کېږي، یو غټ مالیکول دی. نو دا څه کوي؟ لومړی دغه حجروي غشا په خپله سطح کې چې پیدا کوي داسې یو انویجنیشن پیدا کوي، دا داخل طرف ته ژوروالی، تر څو دغه مالیکول څنګه کي راونیسي. دلته کې مایکروټیبیولونه موجود دي او دغه مایکروټیبیولونه څنګه کېږي دا بهر طرف ته حرکت کوي تر څو دغه مالیکول په ځان کې څنګه کي راونغاړي. نو دلته کې دا مالیکول موجود دی. بالاخره څه کوي؟ دا حجروي غشا داسې ساختمان بیا غوره کوي او دغه مالیکول په ځان کې څنګه کی را داخلي. کله چې داخل کو بالاخره دا حجروي غشا داسې کېږي. حجروي غشا یو بل سره ورځي او دغه مالیکول څنګه کوي د یو ویزیکل په شکل باندې د حجرې داخل ته بوځي او بیا څنګه کوي په مصرف باندې رسوي. نو دغه عملیې ته چې ویل کېږي؟ که چېرته دا سالډ و فیګوسایټوزس یعنې که جامد و، که چېرته مایع و بیا ورته چې ویل کېږي؟ پینوسایټوزس، چې دواړه په همدغه طریقه باندې حجرې ته څنګه کېږي؟ داخلېږي. همدارنګه یو بلې چې هغې ته ریسپټر میډیټډ انډوسایټوزس وایي، هغې کې څه وي؟ هغې کې ځینې داسې غټ مالیکولونه دي چې هغه حجرې ته داخلېږي، خو د حجره د سطحې د پاسه باید دې دپاره چې وي ریسپټر یا اغزې موجود وي. داسې که چېرته د حجرې حجروي غشا په سطحه باندې کوچني کوچني پروټیني ساختمانونه وي چې هغې ته ریسپټر ویل کېږي. یو مالیکول د دغه ریسپټر سره لومړی باید څنګه شي؟ وصل شي او هغې نه وروسته به دغه حجروي غشا څنګه کېږي؟ دغه د مالیکول به داخلوي. نو دا په دې شکل باندې داسې کوي چې حجروي غشا ژوروالی پیدا کوي، خو په دې ژوروالي کې دلته کې چې د ریسپټر موجود دغه مالیکول ورسره یوځای کېږي. کله چې مالیکول یوځای شي نو بیرته حجروي غشا بندېږي او دغه مالیکول چې داخل ته ځي نو دغه مالیکول هم په دې ویزیکل کې شته دی خو ریسپټر یې هم پکې داخل کې شته دی. دې ته ریسپټر میډیټډ انډوسایټوز وایي. په دې کې لکه مثال انسولین چې کوم دا د ګلوکوز حجرات ته داخلي، په دې کې چې کوم دغه پولیپیپټایډ د انسولین دا په دغه شکل باندې حجرې ته څنګه کېږي؟ د حجروي غشا له لارې داخلېږي. فیګوسایټوز چې کوم دی دا په څو شیانو کې ترسره کېږي. یو په ډبلیو بي سي کې چې د وینې سپین حجرات دي، همدارنګه په مایکروفیج کې چې دا هم د وینې سپین حجرات دي خو دا هم په دفاع کې برخه اخلي، او په امیب کې امیب چې کوم دی په فیګوسایټوز عملیې په واسطه باندې غذا څنګه کې لاسته راوړي. بل راځو ایکزوسایټوزس، د غټو مالیکولونو خارجېدل د حجرې څخه محیط ته، دې ته چې ویل کېږي؟ ایکزوسایټوزس ویل کېږي. ایکزوسایټوزس ته یو بل نوم هم ورکوي، سیل اومیټینګ ورته هم ویل کېږي، سیل
اومیټینګ او یا ورته ایفیجي. دغه دواړه نومونو سره چې کوم ځای کې مخامخ کیږي دا یو معنا لري، یعنې دغه دواړه د اګزوسایټوزس دپاره چې دي یا سینونم دي. نو اګزوسایټوز په واسطه باندې دغه داخل کې فاضله مواد یا هغه تولید شوي مواد چې کوم دي دا د حجرې څخه څنګه کیږي دا بهر ته ځي. یعنې په لنډ ډول داسې ویلی شي چې اګزوسایټوزس د انډوسایټوز معکوس عملیه ده. په دې کې څه کېدل؟ په دې کې به دغه مواد حجرې ته دغه انویجنیشن عملیې په واسطه باندې داخلېدل. خو په دې کې څه کېږي؟ دا یو حجروي غشا ده، په داخل کې چې دغه مواد پراته دي. دغه مواد څنګه کېږي؟ دغه ویزیکل را روان دی او د دې حجروي غشا سره څنګه کېږي؟ وصل کېږي. دلته کې چې کله دا ویزیکل د حجروي غشا سره وصل شو نو بالاخره دغه ویزیکل دغه برخه چې کوم دی دا کټ کېږي. اصل کې دا ویزیکل دوه لیره دوه طبقې لري، یوه طبقه دلته وصل کېږي او بله طبقه دلته وي. نو کله چې دغه طبقه دې سره وصل شو وروسته ورسره دا طبقه هم وصل کېږي. دغه مواد چې کوم دي دا څنګه کېږي؟ دا د حجروي غشا څخه بهر ته غورځېږي او حجروي غشا بېرته سره څنګه کېږي؟ راټولېږي. یعنې دا د انډوسایټوز څه شی ده؟ معکوس عملیه ده. دې ته ځکه اکټیو ټرانسپورټ ویل کېږي چې په دې کې حجروي غشا خپل شکل ته تغییر ورکوي. کله چې حجروي غشا شکل تغییر کوي په دې کې ATP مصرفېږي. نو د دې وجې نه انډوسایټوز او اګزوسایټوز دواړه په څه کې راځي؟ په فعاله لیږدونه کې راځي. یعنې په دې کې انرژي څنګه کېږي؟ په مصرف باندې رسېږي. ګرانو زده کوونکو راځو د بیولوژي دویمې برخې ته. په دویمه برخه کې موږ حجروي میټابولیزم باندې بحث کوو. حجروي میټابولیزم کې تاسې به په میټابولیزم په برخه کې سره یو څه آشنا استئ. په لسم صنف کې مو ویلي چې میټابولیزم څه ته ویل کېږي. موږ ویلي چې میټابولیزم دا چې کوم دی د حجرې په داخل کې تخریبي او تعمیري تعاملاتو څخه عبارت دی. یو ژوندی حجرې په داخل کې چې کوم تخریبي او تعمیري تعاملات ترسره کېږي دغه تعاملات ته څه ویل کېږي؟ میټابولیزم ویل کېږي، چې په نتیجه کې شاید انرژي تولید یا انرژي په مصرف باندې ورسیږي. نو دغه میټابولیزم موږ په دوو برخو باندې ویشلو. یو چې کوم چې یو انابولیزم و، انابولیزم، او بل څه دی؟ بل کیټابولیزم دی. انابولیزم تعمیري تعامل ته ویل کېږي، یعنې چې غټ کوچني مالیکول نه سره یو ځای کېږي په غټو مالیکولو باندې بدلېدل د انابولیزم د عملیې څخه عبارت دی. او په کټابولیزم کې څه کېږي؟ په دې کې موږ ویو چې غټ مالیکولونه په کوچنیو مالیکولونو باندې بدلېږي. یعنې دا یو تجزیوي تعامل دی او دا چې دا یو تعمیري تعامل دی. په کټابولیزم کې مواد په کوچنیو برخو باندې یا په خپلو جوړو شوو اجزاو باندې بدلېږي، خو په انابولیزم کې کوچنۍ اجزاوې یو ځای کېږي او غټ مالیکولونه جوړوي. مثال په ډول باندې که امینو اسیدونه سره یو ځای کېږي پروټین جوړوي. دلته کې پروټین تجزیه کېږي په امینو اسیدونو باندې بېرته بدلېږي. یا مثال که نور دغه شانتې تعاملات چې کوم دي دا یو ځای کېږي، لکه شحمیات کې فیټي اسید او ګلیسرول یو ځای کېږي فیټ جوړوي. دلته کې فیټ بېرته تجزیه کېږي، هغه چې دی بېرته په فیټي اسید یا شحمي اسیدونو او په ګلیسرول باندې بدلېږي. نو په انابولیزم کې یې څه شی دی؟ انابولیزم کې موږ یوه عملیه لولو چې هغه عبارت له څه څخه؟ فوټوسینتیزس څخه. فوټوسینتیزس یا ضیایي ترکیب. ضیایي ترکیب چې دی دا یو انابولیک پروسس دی، یو تعمیري پروسه ده. او په کټابولیزم کې چې کوم دی بیا چې دی بیا دا تنفسي عملیه دی، تنفس یا ریسپایریشن، که هغه حجروي تنفس دی او که هغه چې کوم دی دغه حجروي تنفس چې کوم دی دا په خپله باندې چې کې راځي دا په کټابولیزم کې راځي. خو زموږ د درس موضوع دلته یوازې چې دی انابولیزم دی. او په انابولیزم کې موږ کوم عملیې لولو؟ فوټوسینتیزس یا د ضیایي ترکیب عملیې لولو. نو په ضیایي ترکیب عملیه کې څه کېږي؟ موږ وایو چې په ضیایي ترکیب عملیه کې نوري انرژي په کیمیاوي انرژۍ باندې بدلېږي. یا داسې وایو چې هغه عملیې څخه عبارت ده چې خام مواد په پخو موادو باندې بدلېږي، یا هغه عملیې څخه عبارت ده چې د کاربن د فکسیشن سبب ګرځي، او یا موږ وایو چې هغه عملیې څخه عبارت ده چې نوري انرژي په کیمیاوي انرژۍ باندې څنګه کوي؟ بدلوي. نو د ضیایي ترکیب د دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوټو په معنا د څه؟ رڼا، او سینتیز په معنا د ترکیب. یعنې د دې عملیې په واسطه باندې نوري انرژي په کیمیاوي انرژۍ باندې څنګه کېږي؟ بدلېږي. په نتیجه کې څه کېږي؟ د دې دپاره چې کوم مواد مثال کاربن ډای اکساید جمع اوبه راغستل کېږي او د لمر د رڼا په نتیجه کې دا په څه باندې بدلېږي؟ په ګلوکوز باندې بدلېږي. نو تاسې ګورئ دلته کې خام مواد دي، یعنې اجزا دي کاربن ډای اکساید او اوبه، دا دواړه د رڼا په نتیجه کې په څه باندې بدل شو؟ په یو مغلق مالیکول باندې بدل شو چې هغه عبارت دی له څه څخه؟ له ګلوکوز څخه. او دا فوټوسینتیز یا ضیایي ترکیب عملیه چې کوم ده دا د په پاڼه کې یا د نباتاتو په شنو برخو کې چې هلته کې کلوروفیل موجود وي په هغې کې څنګه کېږي؟ ترسره کېږي.
ضیايي ترکیب عملیه چې وروسته په تفسیر سره یې لولو چې په هغې کې چې دی په دوو برخو باندې ویشل شوې ده چې یو لایټ ریاکشن یا د رڼا تعامل دی او بل چې دی ډارک ریاکشن دی. خو دې دپاره لومړی موږ باید چې د پاڼې په جوړښت باندې پوه شو چې پاڼه څنګه جوړښت لري. پاڼه د جوړښت له مخې په دوه برخو باندې ویشل شوې ده. یو چې دی د پاڼې خارجي جوړښت دی خارجي، او بل چې دی داخلي جوړښت دی. په خارجي جوړښت کې پاڼه عموما دوه غټې برخې لري. یو ته چې کوم دی د پاڼې بلیډر ورته ویل کېږي، بلیډر یا تیغه، او بل چې دی ډنډر یا ورته پیټیول ویل کېږي، ډنډر. که چېرته تاسې پاڼه داسې رسم کوئ نو پاڼې پاسنۍ برخه چې کوم ده دا چې دی دا تیغه ده او دا لاندینۍ برخه چې دا ډنډر دی. خو په پاسنۍ برخه که چېرته موږ تیغه کې نور ساختمانونه وګورو دې برخې ته اپیکس ویل کېږي یا زوروا. دی چې دي څنډې دي یا ورته مارجن وایي. ورپسې په دغه پاڼې په داخل کې چې دي کوچني کوچني رګونه موجود دي او دغه رګونه عبارت دې ته وین ویل کېږي، وینس. منځنی رګ چې کوم دی دې ته چې ویل کېږي دلته میډ ریب ویل کېږي، میډ ریب. او دا د پاڼې چې دی بیس یا قاعده ده او دی چې دی پیټیول دی. دغه ساختمانونو ته تر بیسه پورې دا ټول چې دا عبارت دي له بلیډر یا تیغې څخه. او د دې رګونو وظیفه دا ده چې دا څه کوي دغه اوبه او کوم خام مواد منرالونه چې اخلي دا د پاڼې دغه مختلفو برخو ته څنګه کوي رسوي. او د پیټیول وظیفه دا ده چې پاڼه د ساقې سره څنګه کوي وصل کوي. که داخلي جوړښت ته راشو، په داخلي جوړښت کې چې کوم دی پاڼه عموما له درې برخو څخه جوړه شوې یعنې درې ساختمانونه لري. یو ایپیډرمس دی، ایپیډرمس، او بل چې کوم دی میزوفیل دی، او بل اوروکي بنډلونه یا وسکولر بنډلز. ایپیډرمس دا چې کوم دی دا په دوه ډوله دی، یو لاندینی ایپیډرمس دی او بل چې دی پاسنی ایپیډرمس دی. د دې ایپیډرمس پاسنۍ برخه بیا د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې نه پرېږدي چې نبات زیات تبخیر ترسره کړي. په هغه نباتاتو کې چې هغه په ډېرو تودو سیمو کې وي هلته کې د کیوټیکل اندازه چې دی د ایپیډرمس د پاسه زیاته وي. خو د ایپیډرمس عمومي وظیفه چې د دې عمومي وظیفه ده چې دا ساتنه ترسره کوي. په ایپیډرمس کې د سټوماټا سوري موجود دي او د سټوماټا سوري وظیفه دا ده چې دا د ټرانسپایریشن یا د تبخیر د عملیې سبب کیږي. د دغه سټوماټا سوري لارې دغه د ټرانسپایریشن عملیې صورت نیسي. ایپیډرمس عمومي وظیفه چې دی ساتنه ده. بیا د ایپیډرمس څخه لاندې میزوفیل واقع دی. دغه میزوفیل چې کوم دی دا بیا په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. یو ته چې کوم دی پالیسیډ ویل کېږي، پالیسیډ، او بل ته چې ویل کېږي سپانجي میزوفیل ویل کېږي، سپانجي. پالیسیډ چې کوم دی دا د پاسني ایپیډرمس لاندې واقع دی او دا چې دی دا استواني حجرات دي چې په دغه حجراتو کې بیا اکثره د سټوماټا سوري واقع دي. خو په سپانجي میزوفیل چې کوم دی دا بیا د پالیسیډ څخه ښکته واقع دی او دا چې کوم دی ګرد دایروي حجرات دي چې په دې کې بیا چې واقع دي، په دې کې بیا د زایلیم او فلویم انساج واقع دي چې د زایلیم وظیفه دا ده چې د ریښو څخه خام مواد اخلي او چیرته رسي پاڼې ته رسي. او د فلویم وظیفه دا ده چې کله د ضیايي ترکیب عملیې په صورت کې پاخه مواد تولید شي هغه پاخه مواد د نبات نورو برخو ته څنګه کوي رسوي. بل چې دی وسکولر بنډل یا اوروکي بنډلونه دي. وسکولر بنډل څه ته ویل کېږي؟ ګورئ د میډ ریب دغه منځنی رګ چې کوم دی د میډ ریب او د وینز یا دغه کوچنۍ وریدونو مجموعې ته څه ویل کېږي؟ وسکولر بنډل ویل کېږي. او دغه وسکولر بنډل وظیفه چې دی یا خام مواد حجرې ته راوړي او یا چې دی پاخه مواد د حجرې څخه څنګه کوي انتقالوي. تاسې ګورئ دلته کې که چېرته دغه د پاڼې یوه مقطع راغستې ده او دغه مقطع چې کوم دی د مایکروسکوپ لاندې مشاهده کړې ده او د دې یو تصویر راغستی دی. د ټولو پاسنۍ برخه چې د ایپیډرمس ته یا موږ وایو چې ایپیډرمس دوه برخې لري، یو پاسنۍ ایپیډرمس ته یو لاندینۍ ایپیډرمس. ځکه پاڼه دوه مخونه لري، یو یې چې کوم دی لاندینۍ مخ دی بل یې پاسنۍ مخ دی. کوم چې د لاندینۍ مخ دپاره ایپیډرمس په واسطه پوښل شوی هغې ته لاندینۍ ایپیډرمس وي، کوم چې پاسنۍ مخ پوښل هغې ته پاسنۍ ایپیډرمس. خو د ایپیډرمس څخه پورته چې کوم دی چې واقع د کیوټیکل واقع او د دې کیوټیکل چې کوم دی دا د نبات په تودو سیمو کې دغه نباتات ساتي چې تر څو زیات تبخیر پکې صورت ونیسي. د دې څخه لاندې بیا میزوفیل واقع دي. خو دغه میزوفیل بیا دوه برخې لري، یو یې پالیسیډ دی او بل چې د سپانجي میزوفیل دی.
دا اصل کې وظیفوي برخه ده، یعنی دې ته چې ویل کېږي دې ته پرانشیما یا پیرنکای ملسیل ویل کېږي. دلته کې وظیفه ترسره کېږي، ضیایي ترکیب عملیه، د غازونو بدلېدل او همدارنګه د تبخیر عملیه، دغه ټول په دغه ساحه کې څنګه کېږي ترسره کېږي. پالیسیډ سره نږدې به چې واقع دي، زایلیم او فلویم اکثره په دې کې واقع دي. او په سپانج کې چې کوم دی دغه په سپانج میزوفیل کې چې کوم دی په دې کې اصلا فلویم واقع دی، خو دغه زایلیم چې کوم دی دا بیا په پالیسیډ برخه کې واقع دی. او لاندینی اپیډرمس چې کوم دی دې کې بیا هم سټوماټا سوري لکه پاسیني اپیډرمس کې چې واقع وي، دواړو وظیفه دا ده چې دا د ټرانسپیریشن عملیې مسؤول دي او ټرانسپیریشن عملیه دې په واسطه باندې صورت نیسي. نو دا چې دی دا د پاڼې هغه ساختمان دی چې مونږ د مایکروسکوپ واسطه کتلی شو، یعنې داخلي ساختمان دی. ګرانو زده کوونکو بله موضوع ده د کلوروپلاست جوړښت. تاسې پوهیږئ چې پلاستیډونه یا پلاستیډ چې کوم دي دا په دوه ډوله دي. یو چې کوم دی لیوکوپلاست دي، بې رنګه دي، لیوکو پلاست دا کم دي، دا بې رنګه پلاستیډونه دي چې په خپل ترکیب کې کم رنګ نه لري. او بلې چې دي بلې کروموپلاست دي، کروموپلاست چې په خپل ترکیب کې شی لري مختلف رنګونه لري. یو د دې جملې څخه چې دی کلورو پلاست دی. کلوروپلاست دا چې دا یو رنګه پلاستیډ دی چې په خپل ترکیب کې چې لري کلوروفیل لري، کلوروفیل. او کلوروفیل څه شی دی؟ دا شین رنګ دی. اوس مونږ د دغه کلوروپلاست په جوړښت باندې بحث کوو چې دغه کلوروپلاست سره کم جوړښت لري. ځکه کلوروپلاست د ضیایي ترکیب د عملیې دپاره چې دی یو کور دی، یو هاوس دی په حجره کې، په نباتي حجراتو کې. په دغه ساحه کې څنګه کېږي ضیایي ترکیب صورت نیسي. که چېرته کلوروپلاست نه وي په هغه نباتاتو کې هېڅکله د ضیایي ترکیب عملیه صورت نه نیسي. نو راځو د کلوروپلاست جوړښت ته. کلوروپلاست اکثره بیضوي ساختمان لري یا بیضوي شکل لري او دوه غشاګانې لري چې یوه غشی داخلي ده او بله غشی څه شی ده؟ خارجي ده. خو دغه دواړه غشاوې چې کوم دي دا د مایتوکندریا په شان ساختمان نه لري. موږ په مایتوکندریا کې ویلو چې داخلي غشی چې کوم دی دا څنګه کېږي یو څه پروجیکشن لري او هغه د کرسټای په نوم یادېږي. خو د دې دواړه غشاګانې څنګه دي؟ ښویې دي یا سموت دي. دې ته خارجي غشا ویل کېږي. او دغه بله چې کوم ده دا چې دا داخلي غشا ده، یعنې دوه غشا لرونکی دی. د داخلي غشا څخه داخل ته چې کوم دی دغه ته یو مایع پرته ده او دغه مایع چې کوم ده دا دې ته سټروما ویل کېږي یا د سټروما څخه عبارت ده. دغه مایع عبارت له څه څخه؟ د سټروما څخه. په سټروما کې بیا څه شی شامل دي؟ یو چې دی په سټروما کې موږ سره انزیمونه دي. هغه انزیمونه دي چې د ضیایي ترکیب په عملیه کې برخه اخلي او دغه ګلوکوز لاسته راځي د دغه انزیمونو په واسطه باندې. دغه انزیمونه کاربن ډای اکساید راخلي د هایدروجن سره او همدارنګه د ای ټي پي او د الکترونونو په موجودیت کې سره فکس کوي او په نتیجه کې چې جوړي موږ سره ګلوکوز کند لاسته راځي. بل چې کوم دی د دې ترڅنګ په دې کې چې موجود دی ډي ان ای موجود ده، همدارنګه ترڅنګ یې پکې رایبوزومونه موجود دي. او بل چې دی دوه ویلانسه ایونونه دي پکې، ډای وایلنټ چې ورته ویل کېږي. دوه ویلانسه کې په دې کې چې دي لکه مګنیزیم دی، بل چې کوم دی منګنیز دی او بل چې دی اوسپنه ده. دغه شیان چې دا په سټروما کې واقع دي. خو د دې ترڅنګ په سټروما کې یو بل ساختمان هم شته دی چې هغې ته چې ویل کېږي ګرینا. ګرینا څه شی دی؟ ګورئ، داخلي غشا چې کوم دی داسې کې دا د دې یو پروجیکشن دی داخل طرف ته ځي. په دغه پروجیکشن په نتیجه کې چې کوم دی که چېرته داسې دا پروجیکشن ولري، دغه پروجیکشن بالاخره یو څه کڅوړې جوړوي او دغه کڅوړې چې کوم دي دا کڅوړې ته چې ویل کېږي دې ته تالاکویډ ویل کېږي. تالاکویډ. دغه د تالاکویډ کڅوړې چې کوم دي دغه ټول تالاکویډ ساختمان ته دغه کڅوړې ته دغه مکمل ساختمان ته که دا مکمل ساختمان ونشو دا عبارت دی له څه څخه؟ له ګرینا څخه. دغه ټول ساختمان ته چې ویل کېږي؟ ګرینا ویل کېږي. هر طرف ته په دغه طرف کې هم موجود دی، همدارنګه که چېرته د بل طرف څخه یې رسم کړو په دې طرف کې هم موجود دي. دغه شانې ساختمانونه دي
چې دغه ټول ساختمان ته څه ویل کېږي؟ ګرینا ویل کېږي. یعنې که دې طرف نه هم موږ رسم کو دغه تالاکویډ کڅوړې د یو له بل سره څه کوي؟ ارتباط لري. خو دغه کم ساختمان چې ځینې ځایونو کې دغه ګرینا په خپل منځ کې هم یو له بل سره څنګه شوي دي، دغه سټرکچر په واسطه باندې یو له بل سره څنګه دي داسې وصل شوي دي. دغه ساختمان ته چې یا د حجروي غشا سره او یا په خپل منځ کې سره وصل کړي دي ته سټرومال لمینا ویل کېږي. سټرومل لمینا. دغه سټرومل لمینا دا په خپل منځ کې سره څنګه کوي؟ ارتباط پیدا کوي. په دې کې چې دی موږ ویلو چې یو پکې چې موجود دی، پکې ډینه موجود ده. په دې کې چې کومه ډینه موجوده ده دغه ډینه چې ده دا سرکولر ډینه ده. او همدارنګه بل مو ویلو چې په دې کې رایبوزومونه موجود دي. رایبوزومونه چې په دې کې کوم دي دا دغه شان په ټول ګرینا کې څنګه دي؟ په خپاره شکل باندې موجود دي. او دغه رایبوزوم چې دي دا 70 سویډبرګ دی. یعنې د دې دغه سایز چې کوم دی دا چې دا 70 سویډبرګ دی. اوس په دې کې کلوروفیل به چېرته واقع وي؟ موږ وایو چې کلوروفیل په څه کې واقع دی؟ په دغه تالاکویډ کڅوړو کې چې کوم دی دغه د ګرانا ټول ساختمان چې دی په دغه تالاکویډ کڅوړو په داخل کې چې واقع دی؟ دلته کې کلوروفیل واقع دی. یعنې په دغه ساحو کې داسې کلوروفیل واقع دی. که چېرته موږ دغه د یو تالاکویډ یوه کڅوړه راوالو او داسې رسم کو نو دا تالاکویډ کڅوړه چې کوم ده دا هم دوه غشاوې لري. خو تاسو یاد ساتئ چې دغه د غشا په دغه سطحه کې دلته کې کلوروفیل واقع دی. په داخل کې دا د دې لیومن دی، لیومن یعنی داخلي برخه ده. او دغه چې کوم دی دا چې دی غشا ده. په غشا کې چې کوم دی چې واقع دی؟ کلوروفیل واقع دی. کلوروفیل. او دلته کې په دغه غشا کې دغه کلوروفیل بیا وظیفه چې دی دلته کې د ضیایي ترکیب عملیه په دغه ګرانا برخه کې صورت نیسي. ګورئ دغه ګرانا جوړښت چې کوم دی په دې کې کوم ریاکشن صورت نیسي؟ په دې کې لایټ ریاکشن، لایټ. او دغه نوره باقي پاتې برخه چې کوم ده چې د سټروما څخه عبارت په دې کې چې صورت نیسي؟ په دې کې ډارک ریاکشن یا تیاره تعامل صورت نیسي. لایټ ریاکشن کې څه؟ تاسو ګورئ په لایټ ریاکشن کې چې کوم دی دغه اوبه دا چې کوم دی دا د رڼا په موجودیت کې چې دلته کې رڼا ولګېده چې رڼا پې ولګېږي نو دا په چی باندې بدلیږي؟ دا په اکسیجن او هایدروجن باندې تجزیه کوي. یعنی دا چې دا الکتران ډونر دی دلته کې. او همدارنګه دې ترڅنګ ATP او NADPH دغه دوه ډوله انرژي هم دلته کې تولیدېږي. او دغه اکسیجن او هایدروجن چې د هایدروجن د اکسیجن څخه ازادېږي، یعنې د اوبو څخه د هایدروجن اتوم چې کوم دی دا ازادېږي. دغه ATP چې کوم دی دا NADPH دا بیا څنګه کېږي؟ دا بیا په ډارک ریاکشن کې د کاربن ډای اکساید دپاره ضروري ده چې تر څو کاربن ډای اکساید فکس کړي او بالاخره په چی باندې بدل کړي؟ په ګلوکوز باندې. یعنې هیڅ کله په رڼا تعامل کې ګلوکوز نه جوړېږي. ګلوکوز چې جوړېږي بیا چېرته جوړېږي؟ دا په ډارک ریاکشن کې جوړېږي. نو دلته کې د دې دپاره څه ضرور دی د کاربن ډای اکساید دپاره چې فکس کړي؟ یو چې کوم دی ATP ضرور ده او بل چې کوم دی الکترون ضرور دی چې دا په الکتران ترانسپورټ چین کې او بیا چې د کالوین سایکل کې په هغې کې چې کوم دی دا بیا په تفصیل سره وایو انشاءالله چې په دغه ډول باندې څنګه کېږي دغه ګلوکوز په ډارک ریاکشن کې جوړېږي. خو دلته کې یوازې اوبه تجزیه کېږي، ATP NADPH او اکسیجن څنګه کېږي؟ لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې درس تر بیا چې یوې نوې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لایزال رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.